چې کله اسلام راوړلو نو عمر 10 کالو او چې وفات کېده عمر 14 کالو. په اسلام کې ټول عمر 6 کاله تیر ک. 6 کاله مسلمانی و، خو چې په کوم ورځ وفات شو نو د رحمان ذات د الله عزوجل عرش د هغه د وفات سره وخوځېده. 70,000 او 10,000 ملائک داغه په جنازه کې شریک شول. جبريل عليه السلام راغه او د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه تاسو کو من هذا العبد الصالح الذي مات فيكم، دا نیک انسان څوک دی چې په تاسو کې وفات شوی دی؟ نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم روان ش. جابر رضی الله عنه فرمای دومره تیز روانو چې زمونږ نه صادري وغورځېدلې په لاره کې، زمونږ د پیزارونو د سپلیو تسمی او وندنی او تارونه وشلیدل. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې زر زر ځان ورسوي اسنه چې ملائک راشي او دته غسل ورکی، لکه څنګه چې حنزله رضی الله عنه ته ملائکو غسل ورکړی دی. موږ چې ورسېدلو خلکو هغه ته غسل ورکوو. دغه انسان چې 6 کاله ټول په اسلام کې تیر کړی دی د نوم سعد بن معاذ رضی الله عنه. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې د الله عرش د وفات سره وخوځېده، د خفګان د وجنه او یا د ډېرې خوشحالۍ د وجنه عرش ته خوشاله ش چې د روح اسمانونو ته روان ش. او 10,000 ملائک د په جنازه کې شریک شول او د روح سره مخخه وکړله. د سعد بن معاذ رضی الله عنه مور جړلی د تناسته و. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل کل باکیه تکذب الا ام سعد، هر دروغجنه سناسه دروغ وی سناسه مکر بکی، او د سعد مور ورشتیا باندې جاړي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د دفن کوو په جنت البقیع کې صحابه کرام ورسره، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله اکبر आवाज وکړ، صحابه کرامم د تکبیر د الله اکبر आवाज وکړ حتی ارتج البقیع، د بقیع په دیره کې د الله اکبر یو جړق جوړ ش. وی فرمایل چې په سعد باندې قبر راتنګ شو، او که د قبر د تنګېدلو نه څوک بچ کېدلی لنجا منه سعد بن معاذ، نو سعد بن معاذ به اول بچ شوی وي. او بیا یو فرمایل چې قبر واپس د تکولاو ش. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وجړلی تر دې پورې چې داغه په مبارکو اوښکو باندې د هغه مبارکه ګیره لمده شو. مسلمان اوروره سعد بن معاذ رضی الله عنه د مسلمانۍ او په اسلام کې ټول 6 کاله عمر تیر کړی دی، خو کردار اعمال دومره بهترینو چې د الله عرش ته خوشاله ش. او 10,000 ملائک داغه په جنازه کې شریک شول او فتحت له ابواب الجنه، د جنت ټولې دروازې ورته کولاوې شو. موږ داسې مسلمانان یو 40 کالم په اسلام کې وشول، د چا 50 وشول، د چا 10، د چا 60، د چا 72 شوي، د چا 80، خو داسې کردار او داسې اعمال زمونږ نشته چې موږ ته د جنت دروازې کولاوې شي او یا موږ ته د جنت خوشخبریانې میلاو شي. موږ څه کړي دي؟ په 6 کاله کې هغه څومره محنت جدوجهد د آخرت څومره تیاری کړو، موږ په 80 او په 90 په 50 کالو کې هیڅ هم ونه کړل.